شعرونه دي یو څو دا واورئ او بیا د شعرونو نه وروستو لږې خبرې کوو. زړه م راډک شوی دی، خو د دې شعرونو په دوران کې مو سبا روبار چې کومه نظاره ده، کوم منظر دی، دا اوس دا نو استاد جي شعر دی چې کاش چې د کابل اړیکه کلکه وی، کاش چې د کابل اړیکه کلکه وی، بیا خو به بلا زمونږ ورکه وی. لنګ او د لنګي پروا مو نه وه، خو بس خو چې آقا یې بې ټوپکه وی، او کار مو چې د یو بل پرزول نه وی، کار مو چې د یو بل پرزول نه وی، وس به زمونږ سیمه تر اټکه وی. کاش چې د پنجاب په سیند لاهو نه وی، تل به پښتونخوا د زلمو ډکه وی. کاش چې د پنجاب په سیند لاهو نه وی، تل به پښتونخوا د زلمو ډکه وی. او مونږ سره که یو میروس ژوندی وی نو، مونږ سره که یو میروس ژوندی وی نو، بیا د رنجیت سنګ دله بې شکه وی. نو خبره مې هسې داسې کوله چې که سیمه وګورې په جغرافیایي لحاظ سره، د شادابۍ او شینکي په لحاظ سره، نو پښتونخوا ده چې بلا وسایل دي پکې، ښایستونه پکې پراته دي. دا دی چې ورته منرل واټر وایي، د مولانا خانزیب خبره چې دا کم منرل واټر ورته وایي، نو دا دې باندې موږ هلته جوار وګورو. باقي د دې خلکو د وضعقت ته وګوره، مطلب د کم لباس دی، د دې کم کړه وړې دي، د دې کم تګ راتګ ګیره سړی به یې په مخ باندې به ډک نه وي، برګې بروګې جامې به یې اغوستي، مونځ اودس یې نه وي، بل داسې په ښو بدو باندې نه پوهېږي. بس دنیا ده او د دوی پسې منډې دي، سار راوځي او د ماښامه پورې په دې کوشش کي چې یاره مطلب د چا نه به څه را پرېږدو او څه شی به ترې وشوکو او کور ته یې راوړو. خو بیا هم دا زموږ آقاګان دي او په موږ باندې د دیو تسلط دی، او موږ ټول ژوند د دیو په مرضۍ تېرېږي چې د دیو خلاف کوو، د دیو د مفادو خلاف خبره کوو، نو بیا موږ غداران یو، مجرمان یو، او د ټول ملک د ایستلو قابل ګڼلی شو.